چې د قرباني د شاعر اسلام نه ده. شاعر اسلام دې ته ویل کېږي چې د اسلام یو داسې کار چې هغه د شریعت او د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کم عظمت هغه دنیا ته ښیي. لکه خانه کعبه د شاعر اسلام نه ده، صفا مروه د شاعر اسلام نه، قرآن شاعر اسلام نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت د شاعر اسلام نه دي. هم دغه رنګ د قرباني هم د شاعر اسلام نه ده. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الله پاک فرمایي چې کوم اوخ تاسو ذبح دا هم د شاعر الله نه دی. لكم فيها خیر دی چې تاسو پر ډیر خیر دی. نه چې کله دا د شاعر اسلام نه دی بیا به د نور هم اهتمام کوي. ولی دې سره ستا اسلام عظمت ظاهري. او بل ځکه الله پاک فرمایي ومن يعظم شعائر الله، چې کوم سړی د شاعر اسلام عظمت کوي حکم دې کړي چې ته د شاعر اسلام عظمت خیال ساتي. فانها من تقوى القلوب، دا د انسان زړه کې تقوا او اخلاص او د ګنا نه لریواله پیدا کوي. ندیو جن علماء لیکلي چې ته کم سروې زبکې دا نه چې سبا ته قرباني د نن راولې شپې او سبا ته زبکې نه سروې تا پیژنې نه ته پیژنې دا پته درته نه لګي چې ما دا اډي کې دغه کې ملي کې خسته بازار کې قبل نه. علماء لیکلي چې دا سروې واخله ځان سره مانوسه کا دا میاش دو میاشتې وساته چې سروي تا سره مینه پیدا شي تا غ سره مینه پیدا شي بیا قرباني کې بیا درته پته لګي. صحیح ده کنه. الته ابراهيم عليه السلام د زوی قرباني کړي او زوی څومره خوږي په انسان باندې. تاسو کې چې چا ودونه دي چا اولاد یې غیته د پته لګي. دا نوجوانانو ته نه چې چا ود نشته. دا پلار دا سوچ کوي کله کله چې زوی بیمار شي بیا دا دعا کوي چې الله ما بیمار کې خدا جوړ کړي. نه سیدا کنه نه. اور پلار دا جذبوي چې الله زه خو هغه درجه ته نه رسیدلې خو ما زوی د مانه غټي درجه ته ورسې. پلاری آرمی کې ویغه خوښ دی چې زما زوی کپتان جوړ شي. چې کم کپتان دی غدا سوچ کی چې میجر جوړ شي، کم میجر دی غوي چې کاکاش لیفټننټ جوړ شي. دا سوچ کی کنه کی مخ کې سوچ کی زیرا ډاکټر عام ډاکټر ایم بی بی اس زما زوی یو سپیشل جوړ شي، سپیشلیست جوړ شي. نه پلار همیشه دا جذبوي چې زوی مانه مخ کې مزلو کی. دا جذبه کله هم نه چې زوی مانه شاده پاتې شي. او که پلار دا جذبه نه دا ناکام پلار دی. دا بیا پلار هغه پلار نه چې کم پکار دی. پلار به همیشه دا سوچ کی چې زوی مانه مخ کې مزلو کی. زه کم زیات رسیدلم هغه زنه د مخ کې مزلو کی. پیسو اعتبار سره مونږ د سیکو پلار 1 کروڑ ګټلی غزوی ته دا سوچ کی چې دا 2 کروڑ وګړي. او پلار کله هم دا سوچ لګي چې ما دومره ګټلی پریا چې ما بچي تاوان وکي. د سی کوي نشي. ابراهيم عليه السلام خو د خپل زوی قرباني ورکړي. خو الله رب العزت موږ ته دا حکم کړی چې ته کم سروې زبکې هغه باندې دومره مهنت وکړه چې تا ور سره مینه پیدا شي. دیو جن ومن يعظم شعائر الله کې علماء لیکلي سمینو زحایاکم، تاسو چې کم سروي قرباني د پر واخلي غا سرب کې ولې چې غا څومره غټ وي غا چې قرباني کې نه تاسو ته دومره غا زور رسي کې په دې باندې ته زیات اجر ملوي. د دالوم دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه به چې کله اختر نږدې شونه د سروي به میاش 2 میاشتې اور مولانا شیطانی رحمت الله علیه چې کال مخکې بیا سروي واخستو او بیا به غبندې دومره خوري کوله دومره خوراک به ورکولو چې غبي خبره برکه قرباني ده. او بیا په دې باندې صرف اکتفا نه کولې مزیګر به ځان سره ځنګل ته بوتله به لګي منډي ورکولې ولی چې د سروي کله منډه وهی نه دې سره دا کم आवाज کوي هغه خیرورو مزیدار برابرۍ وې کله بیا قرباني کوله نه چې غبه چړا ګرځول سترګونه بیوخ کی روانه وي جړېدو چې دې سروي ما سره دومره هغه مینه پیدا شوی. اور بعض علماء لیکلي چې د سروي به مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه سره دومره مینه کوله چې کله دارون دی بنته دارالحدیث ته دنه شوي سبق پړول نه غواب ورته بار ولاړه وا او چې کله درس نوته غواب ور سره روانه شو کوړه څنګه په دا کلاس کې غواب بار ولاړه خوراک پی نه کولو. چې کله د سروي دومره انسان سره مینه پیدا شي غصب کول آسان کار دی. ما ته اوسم یادې مونږه 94-95 کې دوبۍ کې مونږ تر یو توتی ستلې و مونږ ټیم دا 5-6 سال دا زمونږ ایج و 8-9 یا دسه ته پالای کې مونږ چې توتی کله مړ شو کنه سوره زمون کور کې خفغان وو ولې دې مو روټه نه خوړه مو نه خوړه هغه سره مونږ دومره مانوس شي توتی سره خو یو مرغې دی کنه نه چې کله ته دسه سروي وسته چې هغه ته کله زبکې تزرته هغه دوګ ملاو شي نه پوه شي چې دې سره اوس دې ما سره دې باندې ما ته اجر ملوي. او بیا د سرویس زبکه ولو په وخت کې تاسو ورغلو وخت کې تل 2 صورتونه دي. دا نه چې دا وای
ولی کله کله د انسان سترګو نوخ کې لاړې شي یو هغه غم چې هغه طبعي دی یو هغه غم دی چې هغه عقلي دی عقلي غم باندې اشاره کول د شریعت کې جایز نه دي خو طبعي غم باندې اشاره دا جایز ده طبعي غم څه ته ویل کېږي یو سړی د زوی وفات شو اوس د مرګ د الله طرف نه دی دا نه غواړي چې ما زوی د وفات شي خو الله طرف نه راغلی دا ور باندې صبر کوي چې الله د زوی تا ما ته راکړو ما نه تا واخصو او سترګو نه اوښ کې روانې شي دې باندې ورته اجر ملويږي ولې زوی سره سړی مینه وي او یو هغه غم دی چې هغه عقلي دی هغه معنا دا چې الله د زوی د ما ته راکولو ولې چې ما نه دا اخستو بیا د سترګو نوښ کې روان شي په دې باندې ګناهګار یې ثواب خو درته خود نه ملوي نه تا دې سروي سره دومره هغه عشق پیدا شي چې کله ته سبا کې سترګو نه اوښ کې لاړې شي دې باندې درته بیا الله پاک اجر درکړي इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।